السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک بالکل آخري ورځې دي، آخري ګړۍ دي. مخکې یوه شپه داسې پاتې چې هغه طاق شپو کې راځي 29 حدیث مبارک کې راځي چې څلور هغه کسان چې هغو په شب قدر باندې هم د هغو مغفرت نه کېږي، یعنې یو داسې خاص ګړۍ کې او یو خاص موقع باندې هم د هغو د مغفرت نه محرومه پاتې کېږي. په هغې کې یو هغه کس دی چې هغه د شرابو عادي وي، عادتاً هغه مستقل شراب څکي. دویم په هغې کې هغه کس دی چې هغه د والدینو نافرمانه وي. او دریم په دې کې هغه کس دی چې هغه د رشته دارانو سره قطع تعلق ساتي، صله رحمي نه کوي، د رشته دارانو سره تعلق نه ساتي او د رشته دارانو نه ځان لرې ساتي. د ده سره مې ورانه ده، د سره مې نه لګي، د ده سره مې د زما تپوس نه وکړی، زه به هم د ده تپوس نه کوم. دی زما په غم کې نه دی راغلی، زه به هم د ده په غم کې نه ځم. دی زما بیمارۍ تپوس کې نه دی راغلی، زه به هم د ده بیمارۍ تپوس کې نه ځم. د دریم هغه کس دی چې د رشته دارانو سره قطع تعلق کوي، نو د ده هم په دې کې مغفرت نه کېږي. او څلورم په دې کې هغه کس دی چې هغه کینه پرور دی، په زړه کې کینه ساتي او د هر عام خاص سره د هغه هم تعلق ختمي. بس د ملګري سره د دعا سلام تعلق د ده ختمي، د هر چاته په زړه کې بد وي. د دې کس هم په شب قدر په شپه باندې د ده هم مغفرت نه کېږي. رمضان المبارک ګړۍ دي او مبارکې ګړۍ دي، مبارک ساعت دي. آسان کارونه دي، دومره ګران نه دي. د یو مسلمان دپاره خاصیم د شراب نه لرې پاتې کېدل پکار دي. په هر حال د نورو خپل مسلمانانو وروڼو دپاره که یو سړی په دې کې مبتلا وي چې هغه هم د دې نه خلاص شي. او کوم چې والدین موجود وي، تاسو مخکې ته به دا حدیث هم راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې په منبر شریف باندې خپل مبارک اږدي او آمین وایي. په هغې کې یو آمین چې کوم دی، جبریل امین دعا کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې باندې آمین وایي. چې اوس کومه دعا جبریل امین کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پې آمین کوي او مقام هغه مسجد نبوي وي، د هغې کې یوه بد دعا چې کومه ده هغه دا ده چې د کوم یو سړي والدین موجود وي او دی د ځان دپاره په هغو باندې جنت توخ نه کړي، د دواړه یا دواړو کې یو موجود وي. د لحاظه په هر حال آخري شپه را روانه ده 29. په دې کې هر یو سړی د خپل ځان سره د عزم وکړي که د چا سره زموږ قطع تعلق وي، د هغه سره قطع تعلق موږ ختم کړو. رشته دارانو کې زموږ سره چا سره موږ داسې وي چې د هغه سره زموږ نه لګي او موږ سره خبرې بندې کړي وي، تګ راتګ بند کړي، د هغه تپوس وکړو، ټلیفون وکړو، میسج وکړو، یو پیغام ورکړو، د هغه سره خپل تعلق جوړ وساتو. والدین کې چې کوم زموږ موجود دي، مولانا طارق جمیل صاحب یو بیان کې یو موقع باندې فرمایي چې د مشران چې کمی کله چې یو سړی بوډا شي، د ده طبیعت هم چونکې د وړو په شان شي، چې کله د ده طبیعت د وړو په شان شي، دی هم بیا په وړه وړه خبره باندې خوشحالېږي. کله کله دوی په پیسو باندې خوشحالېږي، والدین له پیسې ورکړي، هغې لګوي ځان له نه، بیا هم په تا باندې لګوي، ستا په بچو باندې لګوي، ستا په کور کې لګوي. نو په هر حال پیسې ورته سړی ورکړي، خرچه ورته ورکړي، هغه خوشحاله ساتي. په کومه طریقه چې هغه خوشحالېږي په هغه طریقه هغه خوشحاله وساتي، نو په دې باندې د سړي مغفرت پوخ شي. نو امید دی چې ټول به کوشش کوو، د رمضان آخري ساعتونه دي چې موږ الله تبارک وتعالی په نسبت باندې بخشایي شو. الله رب العالمین زموږ مغفرت وکړي او د مسلمانانو په دعاګانو کې زموږ حصه نصیب شي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.